په درې مرض علی رضی الله عنه بیا دعوت وکړه چې بیا یې دعوت وکړه نو بیا د خبرې شروع کړې چې دې لږ چپ شو رسول الله مبارک ته موقع ملو شوه ای زما قومه داسې شی تاسو ته پیش کومه چې زمانه داسې شی به چې خپل خاندان ته نی پیش کړي ستاسو دپاره پکې د دنیا هم خیر دی او ستاسو دپاره په دې کې د آخرت هم خیر دی د دنیا خیر هم پکې دی او د آخرت هم خیر پکې دی واقعي چې کوم انسان ایمان راوړی دی الله د آخرت خوشحالی ورکړی دی خو د دنیا یې هم ورکړی دی که نه ابوبکر صدیق رضی الله عنه ایمان راوړه یا خو ابوبکر او یا ته الله په خلیفه د مسلمانانو بادشاه جوړ کړ عمر فاروق رضی الله عنه ایمان راوړه یا بیو خان سروله یا په 2.5 لاکه مربع میل علاقه باندې بادشاهي کوله عثمان رضی الله عنه بادشاه علی رضی الله عنه بادشاه امیر معاویه رضی الله عنه بادشاه حسن رضی الله عنه بادشاه دنیا کې هم الله عزت ورکړي وی داسې شی تاسو ته پیش کوم چې داسې سیس چې خپل قوم ته نه دی پیش کړی ستاسو پکې د دنیا هم خیر دی او ستاسو پکې د آخرت هم خیر دی د الله وحدانیت ته یې راوبلل دغې وخت کې دی ابو لهب بیا خلاف وکړه بیا یې خلاف وکړه نو د دواړو جهانو سردار مبارک تر صفا په غونډۍ باندې ورته خیرې وکړې وي تبا لک الهذا جمعتنا دې لرې مونږ جمع کړي یو چې پاک پیغمبر مبارک ته خیرې وکړې الله وی د خپل پیغمبر بدل بظالم رب العالمین قرآن کی صورت نازل کړه تبت یدا ابي لهب وتب ابو لهب ته الله په قرآن کې په خپل الله خیرې وکړې دا خو د دې صورت غشانی نزول د سپیره خیرې وکړې رب العالمین د ته خیرې وکړې بعض او حسد پاک پیغمبر مبارک سره ډېر زیات